د بلټن آغاز کې تاسو خبرو چې د پشکال د بارانونو لړۍ روانه ده. د بارانونو نوې سلسلې سره د خیبر پختونخوا په صحت افزا ځایونو کې د سیلاب له وجې غټه تباهي شوې ده. د PDM لخوا های الرټ جاری شوی دی. سیاحتي مقاماتو ته رابطه سړکونو سلسله هم معطل شوې ده. د هوټلونو یا سیاحتي ځایونو ودانۍ ړنګې شوې دي او مقامي خلک محفوظ ځایونو ته منتقل کړي شوي دي. د صوبایي حکومت لخوا متاثره ځایونو کې امدادي سرګرمۍ شروع شوي. په دې اړه مزید تفصیلات اخلو خپل همکار نیاز احمد خان نه. جی نیاز احمد خان څه تفصیلات دي؟ بالکل ذکیه په سوات کې چې د 13 شپې نه چې کوم بارانونو لړۍ روانه او تر اوسه پورې روانه ده بغیر څه د مینا باران روان دی. دغه نه په چې په ټولو سیندونو کې بیا څه دریابونو کې او پړوغو کې اوبه چې هغه پورته راختې دي. دی وخت کې د سوات سیلاني سیمه کالام چې دی او د بحرین سفرخه هغه د نور هو سره دغه چې د هغه رابطه منقطع شوې ده. د بحرین په مقام باندې چې کوم هوټل دي دغه په غاړه باندې بر راختلې دي. کوم مین روډ چې دی هغه صحیح صداقه وړل شوې ده. دغه سړک چې د سحر نه ځلې انتظامی خطرناک ګرځول او د ګاډو تګ راتګ بند کړو. ولې اوس چې دی نو په بحرین کې چې کوم مشته بلمانو یا سیلانیانو هغه دغه سیمې څخه وستلې دي او منګوري ته راوستلې شوې دي. دغه رنګ کوم چې په د بحرین نواله تر کالام پورې چې دا تقریبا 1.5 کیلومتر لار ده. په دې په غاړه باندې چې کوم هوټل دي ریسټورانټ دي ټول ته په سختۍ سره ویلې شوې دي چې سیلانیان په دغه هوټلو کې نشپې ته پاتې کوي نه بل چې دغه کلاوي دغه بندي دغه کې چې زیات تر سیلانیان چې کوم الته اوس انختی دي هغه په زرګونو دغه شپې ده. هغه چې د کوم غرونو کې یا برزینو کې هوټل دي الته کې مشتکل شوی دي. په ټول سوات کې ایمرجنسي هغه اعلان شوی ده. ځای په ځای چې د ځلې انتظامیه دغه وګړي چې هغه ګرځي دی وخت کې په سوات کې چې کوم اطلاع د 15 کسان پای کې چې د حق رسیدل دي. یو هغه مړ او چې سور دی وړاندې هغه لا درک او هغه مونږ شوی دی او څلور نور کسان چې یو به ځنه شامل ده هغه چې هغه حق رسیدل دي. دغه شپږ کسان په بیرابیرو حادثو کې پیښو کې چې هغه جوړل شوی دي. ډیر علاقې دي چې هغه وسوم د مدین شو د کالام شو بحرین شو هغه رابطه چې د مین سړکونو سره یا د نور سره هغه بند شوی ده. خلک چې د یهري ترې سره کار شوی دی. دغه سیمو کې چې کوم د خپل قیمتي هوټل وي د لکونو د اربونو روپو هغه آبادیان وي هغه په سخت خطر کې دي. دغه رنګ د منګوري خوا کې چې کوم سیم دی پیزاګټ په مقام باندې از هم چې د لوړې درجه سیلاب دی او داسې ویره سرګند کیږي کداغه باران سهار پر روانو دغه اوبه چې بیا شادره وتکه او دغه رنګ حیات آباد او فاتح چې کوم سیمې دي دغه ته ورتلې شي نقصان دغه راتلې شي. د دې ترڅنګ زه به هم ویم چې د سوات په سیند وغاړه چې کوم د بجلی لوی ستنې وي هغه د کانجو سره وي او هغه د مټې بریم پل سره وي هغه چې د وړل شوی دي نو زیاتو علاقو ته د بجلی هغه پر همیشه د هغه معطل کړي او معطل شوی ده. په دومره ډېری زیاتې دي چې امدادي کاروایي په دې کې نه کېږي. نو صرف چې د ځلې انتظامیه احکامات جاری کوي او خلکو ته صرف وایي چې تاسو ځان محفوظ ځایونو ته ورسئ. فلحال چې د بجلی بحالۍ یا د سړکونو بحالۍ چې فلحال دا ممکنه نه ده. په دې کې صرف چې اوبه دومره زیاته ده چې پکې کار کېږي نه. نو دې وجې نه چې د وراني یا د کوم سړکونه چې وړل کېږي د هغې لړۍ هغه شانته کې روانه ده. صحیح. ډېره مننه نیاز احمد خان تفصیلاتو لپاره.